الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق صدق الله العظيم. نما عزت مندو الله جل جلاله وعم نواله پخپل عظیم کلام قرآن عظیم شان کی د تکبر په باره کې ډیر لوی مذمت فرمایلی دی. تکبر یو ډیر لوی مرض دی، دا یو ډیر لوی بیماری ده، او چې دا پچا کې وي نو دا انسان په دنیا کې هم په خساره کې دی او د انسان آخرت هم برباد دی. ځکه چې خپل ځان لوی ګڼل خو حق د هغه چا دی چې هغه واقعي لوی وي، هغه واقعي اوچت وي، هغه واقعي غټ وي. او لوی ذات، اوچت ذات، غټ ذات صرف یو د الله تعالی ذات دی. د الله نه لوی په دنیا کې بل هیڅوک نشته. زما خوږو عزتمندو، او دا چې بیماری چا کې وي که نه نو دا ډېر خطرناکه بیماری ده. نبی علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایل چې جنت ته به هغه سړی نه داخلیږي چې د چا په زړه کې د رایي د دانې په برابر کبر وي. څومره خطرناک مرض دی. او حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کوي، فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې بڑائی لویواله زما صادر دی او عظمت زما جامه ده، او کم سړی چې په دې دواړو کې ما سره جګړه کوي نو هغه انسان به زه په جهنم کې واچوم، جهنم ته به یې غورځوم او یو ذره به پروا ونه کوم. یو حدیث کې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د چا په زړه کې د اوري د دانې برابر رای کې دانې کې برابر وي، د اوري د دانې برابر کبر وي، الله تعالی دغه انسان پړ مخې به جهنم ته غورځوي. دغه انسان به الله پاک پړ مخې جهنم ته غورځوي. نو زما عزتمندو، اوس په دې دنیا کې موږ او تاسو وګورو، زموږ او تاسو څه حیثیت دی، د انسان جوړ د څه نه دی. اول ځان دا وګورو چې الله پاک موږ پیدا کړي د څه نه جوړ کړي. یو ډېره کمزورې، یو ډېره ښه ګنده قطرې نه موږ تاسو پیدا کړي، او دا قطرې نه پیدا کېدو د پسه چې موږ پیدا شو زموږ څه حال و، په جسم باندې لباس بنو، داسې حالاتو، او بیا داسې انسان چې رالوی شي او دی لغوندې صحتمند شي او تکړه شي او بیا لغوندې مال دولت ورسره راشي او بیا لغوندې عهده ورسره راشي، بیا ځان اوچت ګڼي. نو زما عزتمندو، دا کوم سړی چې ځان اوچت ګڼي او بل ته د حقارت په نظر باندې ګوري، د انسان تباه برباد دی. دنیا کې خو به دې وکړي، دا نشه به وکړي. عزازیل د شیطان نشه کړې وه، تکبر عزازیل را خواره کرد. دوی زه خدای ما، زه خو د اور نه جوړ یم، او آدم علیه السلام د خټې نه جوړ دی. الله پاک ته حکم وکړو د آدم علیه السلام ته سجده وکړو، نو زه نه کوم ورته، دا خو ځان یې د هغه نه اوچتو ګڼلو. نو الله جل جلاله لعنتي کړو، همیشې دپاره جهنمي شو، ټکانې جهنم شوه. اوس موږ ځان ته وګورو، بعضې داسې سړي وي هغه ته الله پاک څه عهده ورکړي، ډي ایس پي دی، ایس پي دی، ایس ایچ او دی، یا بل یو څه محکمه کې افسر دی، غټ افسر دی. دی به داسې په دې کرسۍ باندې ناست دي چې یو سپینګیری انسان به ورشي هغه ته په سپک نظر باندې ګوري. یو معمولي غوندې منشي دی، کلرک دی په یو ډپارټمنټ کې، دی چې ورشي نو په دې بعضې دې هسپتالونو کې دا په دې کرسۍ باندې دا چیټونه جوړوي او لیکي، نو دا زنانه ولې ورشي.
نو د ځان داسې افلاطون او داسې فرعون ځان نه جوړ کړي وي چې دا نه وایي چې دا د چا د کور عزت دی، د چا مور ده، د چا خور ده، د چا لور ده، راغلی نو رټي او ټوکې او بېعزتي ورته کوي او دا خواشه او دې خواشه. لږ ورته په ادب ورته د خدای بني ادم راپېښ ته دغه ځای کې ناست دی، تا ته خو د دې تنخوا ملاوېږي. اخلاق ښه شی دی د نبي علیه السلام، اخلاق ښایسته وو او موږ مسلمانان یو، د نبي علیه السلام امتیان یو، ځان مسلمانان ګڼو. بهترین انسان هغه دی چې چا اخلاق ښایسته وي. نو لږه شان عهده چاته میلاو شي دی بیا ځان ډېر زیات اوچت ګڼي. لږ د علم وکړي، لږ د علم وکړي، علم نه فارغ شي. نن سبا دا علمونه دی الله موږ معاف کړي چې په کومه طریقه باندې موږ کوو، په کومه طریقه باندې حاصلېږي. الله دې موږ معاف کړي. علمونه پخوانو خلکو کړي چې الله جل جلاله ولې ډېر لوی مرتبه او مقامونه ورکړي. په رښتیا د الله تعالی ولیان جوړ هغوی. اوس دې وخت کې بعضې سړی به په خپل علم باندې تکبر کوي، ما ته دا سړی ټیټ پاس ولې نه شو، غرق دی او تباه دی. ته علم دې کړی دی، انسان د انسان په نظر باندې نه ګورې، د خدای بني ادمه هر څوک د ځان نه غوره وګڼه. زه هېڅ څیز نه یم. بعضې سړي ته لږ موقع میلاو شي، مقام ورته میلاو شي، کرسۍ ورته میلاو شي، د د خپل حیثیت بیا هېر شي. لږ دی کونسلر، ناظم، ایم پی اے ملې جوړ شي، بس بیا خو محله کې په علاقه کې بده باندې به خلک سلام اچي دی او بچا نه چي دا چي سلام. نبی علیہ السلام نه په سلام کې څوک نه دي مخکې شوي. په پرې زندګۍ کې په ماشومانو باندې به سلام اچولو نبی علیہ السلام. خان د پاندې سیدو، خان سے کرسۍ پرې نه خو، خان د کرسر پرې نه خودو، خان د بالغ کې نه خودو، ما ته سیب نه ویلې، ما ته سرجیو نه ویلې. زما خو داسې نوم دی، خو زما نوم سره دا هدن ده که نه، زه فلانۍ مې نه که نه. زما نوم سره سیب ډایرکټر صاحب نه ویلې، ما ته میډم نه ویلې. زه خو په ادب باندې نوم اخلی، زه خو فلانۍ صاحب یم، یو ډېر لوی نوم دی زما، او زه خو فلانۍ دومره لوی نوم دی زما، زه میډم یم. دا څه حال دی؟ په دې باندې الله خفه کېږي. هر چا ته په درانه نظر باندې ګوره. ته چې عزت غواړې، دا بل انسان هم عزت غواړي. نو بعضې خلکو د خپل حیثیت هېر شي. زما عزتمندو، هر چا د قدر په عزت، د عزت په نظر باندې کتل، او دا د مسلمان شان دی. دا د مسلمان شان نه دی چې بل ته سپک ګوري، ځان ته درانه ګوري. دغه تورو خاورو د ټول بزو ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز. که بادشاہ د زمانې ولی ونوي نو د دپاره د سرو زرو محل په قبر کې نه جوړېږي. داسې نه چې د سرو زرو دیوالونو ته ولګوي. همدغه تورو خاورو کې به دیم په دغه یو کفن کې به دیم پټېږي، او دا غریب بلګ فقیر چې دی کپړې لباس هېڅ څیز یې نشته، د یو وخت د رزق دره کې نه لګي، دی مړ شو، دی موږ په دغه تورو خاورو کې یو طریقې یو شان د قبرونه یې د ټولو. نو زما خوږو عزتمندو، الله نه وغواړو، الله نه وغواړو چې الله ستا لوی دولت ستا په دربار کې چې کوم دی هغه عاجزي دی. الله د عاجزۍ په دولت باندې ما مالامال کې. هسې نه ما کې لوی بړی راشي او ما ته پته نه وي، زه خو ډېر ښه منځونه، ذکرونه، تلاوتونه، عبادتونه کوم د نورو خلکو نه ښیمه. نو چاته په کمزوري نظر نه دي کتل پکار. پته لګېږي چې زما ستا د منځونه، نفلونه، ذکرونه، تلاوتونه، تهجدونه، حجونه، عمرې، تبلیغونه، علمونه قبلېږي او که نه قبلېږي. نو چاته په سپک نظر نه کتل پکار. ما خو لویه ږیره پرېښې ده، ږیره مې ساتلې ده، تسبیح دي را سره، او پټکې په سر مې دی، ټوپۍ مې په سر ده، جومات ته منډې ته وړم. د دې بل سړي خو ږیره نشته. څه پته لګي دغه انسان الله سره تعلق جوړ کړی وي او تا نه ورسره زیات تعلق جوړ کړی وي. په ظاهر لباس غلط د سړي بشي، منځ یې ګوره چې چکځی دی، ته بټاک دی. بعضې زنانه دي لږ د بلداره کورنۍ نه ول واده شي سړي ته، دا سړی به لږ ساده وي، کمزوری به وي، بیا دغه زنانه هغه سړي ته په سپک نظر باندې ګوري. دغه زنانه غرق او تباه ده. بعضې سړی وي د یو غریب سړي لور سره واده وکړي او ورکره راشي، بیا دغه جنۍ د ټول کور وینځوي، لکه د وینځي په نظر باندې ورته ګوري. که خواښې وي، که اندرور وي، که لیور وي، نو هر یو سړی یې رټي ټوکي. دا ظلم دی، دا زیاتې دی، دا ته عاجزه ګڼې، کمزوری ګڼې، ته ځان اوچت ګڼې، دا تکبر دی. او دا کوم انسان چې تکبر کوي د ده دپاره په جهنم کې ډېره خطرناکه کنده ده، ټکانې جهنم ده، سخته سزا به ورته ملاوېږي. نو زما خوږو عزتمندو، دا کوم انسان چې تکبر کوي، زه به اوس ده ته کښېنم، زه به اوس ده ته صاحب ویم، زه به اوس ده ته سلام کوم،
هر چاته یو سړی وایي ما نه تکبر وځي ما کې دي عاجزي راشي په لاره کې پردي وي او که خپل وي که خان وي او که غریب وي او که ماشومان دي ولې نه وي په لاره زه په هر چا باندې السلام علیکم السلام علیکم د سلام عام کی الله جل جلاله به د په زندگی کې عاجزي راولي عاجزي به زندگی کې راشي او چې کله عاجزي انسان ته ملو شو دا یو ډیر لوی دولت دی الله جل جلاله دې بل په دې خبرو باندې عمل نصیب کی او اوریدونکو دې الله جل جلاله په دې باندې عمل نصیب کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ